أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خواندانو اوفو بالعقود پورا کئ تاسو عقود هغه عقدونه مراد تینا احکام دي احکام د دین اسلام دا پورا کئ احلت لکم بهیمة الانعام حلال دستاو د پارا بهیمة الانعام هغه زناور د خاص نوعی ادویمان حلال دستاو د پارا هغه بے زبان زناور یو خبرې نشي کولی الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لوسته شي په تاسو باندې لوسته شي په تاسو یو خدا تاسو د پاره چې کم دی چې کم حلال دي کم زناور حلال دي هغه هم الله بیان کړي دي او چې کم حرام دي دا غي ذکر هم الله تعالی کړی دی غیر محل الصید او نه حلالونکي د ښکار وانتم حرم په داسې حال کې چې تاسو په احرام کې د حج او د عمرې په احرام کې چې بنده یي بیا به ښکار نه کوي ان الله بشک الله تعالی یحکم حکم کوي فیصله کوي ما یرید هغه چې د الله اراده وشي الله تعالی جو غواړي چې دا در باندې حرام دي نو اوس حلال ساروي دي خو لیکن چې کله ته په احرام کې نو بیا به هغه نه به د هغې ښکار کوي نه به یې ولي نه به چا ته اشاره کوي بل چا ته به هم دا نه وایي چې هغه د ښکار لاړ چا ته به دا زناور چې کوم دي حلال زناور او ته به ورته اشاره قدر لم نه کوي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تحلوا شعائر الله تاسو حلال مګنئ هغه نښې د دین د الله تعالی څه مطلب هتکې مه کوئ سپکاوی مه کوئ علامات د دین د الله تعالی ولا الشهر الحرام او تاسو حلال مګنئ هغه میاشت د احترام والا ولا الهدیه او نه قربانی ولا القلائد او نه هغه قربانی چې هغې ته په غاړه کې نښه اچولی شوي ولا آمین البیت الحرام او نه هغه قصد کوونکي د بیت الله شریف چې چا قصد د بیت الله شریف کړی د عمرې یا د حج دپاره دي نو تاسو د هغې هتک مه کوئ د هغې سپکاوی مه کوئ یبتغون فضلا من ربهم او په داسې حال کې چې دوی لټئ فضل د جانبه د رب خپلنا ورضوان او د الله رضا لټئ عمره کوونکي حج کوونکي تاسو هغې ته ضرر مه رسوئ هتک یې مه کوئ وإذا حللتم کله چې تاسو حلال شوئ یعنی فارغ شوئ د احرام نه فاصطادوا نو بیا ښکار کوئ بیا د ستاسو دپاره مستحب امر دی لازمي نه دی چې خامخا بنده بیا ښکارونه کوي نه که ښکار بیا کوي نو حلال دی ولا یجرمنکم او مجبوره دی نه کي تاسو لره شنعان قوم دشمنی د یو قوم ان صدوکم دا چې تاسو منع کړي وای عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه ان تعددوا دا چې اوس تاسو زیاتې وکئ تاسو به دا زیاتې نه کوئ دا خو زمانه د جاهلیت وه بس په هغې وخت کې تاسو بیت الله شریف ته نه پرېښودی نو هغه دشمني بیرته مه راګرځوئ وتعاونوا یو بل سره مدد کوئ علی البر په نیکۍ کې والتقوا د تقوا د پرهېزګارۍ په کارونو کې ولا تعاونوا او د یو بل سره ملګرتیا مه کوئ مدد مه کوئ علی الاسم په ګناه کې په ګناه باندې چا شرک دی والعدوان او په تجاوز د دین او تجاوز د حد نه عدوان هر هغه کار چې هغه نو پیدا وي لکه بدعت نو دا ګناه او ظلم غټ ګناه شرک دی
او د حد نه تجاوز دا ګناه کبیره ده. واتقوا الله ويرګه د الله تعالی نه، ان الله بشک الله تعالی شدید العقاب صح عذاب ورکونکې ده. حرمت علیکم المیتة حرام دی پتا سو باندې مردار خوراک، والدم او وینا چې ساوی نه وبېږي هغه د انسان د پاره حلال نه، هغه حرام وي. ولحم الخنزیر یا غوښه د خنزیر، وما اهل لغیر الله او هغه چې نوم واغستې شي په وخت د منښت کې یا د ذبح کې لغیر الله سوا د نوم د الله تعالی نه به په دغه څاروي باندې. والمنخنقة او هغه څاروی چې هغه خپه کړی شوي مړی ته پړې پرېوځي او مردار شي، حلال څاروی وي لیکن بیا به خوراک نه کېږي. والموقوذة او هغه څاروی چې په لرګو وهلی شوي او مړ شي او حلال نشي. والمتردیة او هغه راغړېدلې د کمر نه یا د غر نه چې حلال نشي او راورغړي مړ شي. والنطیحة او هغه وهلی شوی څاروی په ښکر د بل څاروي او د حلالېدو نوبت یې رانغی نو بس بیا مردار دی. وما اکل السبع او هغه چې وخوري درندګان یې وخوري نو د هغې خوراک مردار دی او چې په دغه حالت کې مړ شي. الا ما ذکیتم مگر هغه چې تاسو حلال کړل، لکه یو څاروی راورغړېد بل څاروي ووهه او مړی ته یې پړې پرېوته او دې کې ستا ورته خیال شو زر دې چاړه راواغسته حلال دی که نو بس بیا حلال دی. وما ذبح علی النصب او هغه چې ذبح کړی په نوم د بوتانو باندې هغه حرام دي. په نوم د بوتانو باندې یا د بل انسان په نوم باندې، نیک سړی دی د هغه په نوم باندې دی یو څیز ومنه یا د هغه په نوم دی حلال که بس مردار شم. وان تستقسموا بالازلام او حرام دی په تاسو باندې چې تاسو تقسیم د کارونو کوئ بالازلام په غشو باندې. غشي به یې جوړ کړي وو، دا د په یو تیلی کې به یې چولي وو یا په یو لوښي کې به یې چولي وو، پای به یې لیکلي وو نن دا کار وکړه، په بل به یې لیکلي دا کار مه کوه، څه به یې خالي پرېښودي وو. او چې غشي به یې راویستې پای به یې لیکلي چې نن کار له ده نو دی به کار له روان شه. که به یې لیکلي وو چې مه ده نو نه به ته کار له، او که خالي به نو بیا به یې غشی راایستو چې اوس ما ته حکم وشي چې یا کار له لړ شه یا مه ده. الله تعالی وایي تقسیم د کارونو په غشو باندې مه کوئ. ذالکم فسق دا کارونه چې کوم مخکې ذکر شو فسقون دا ناروا دي، فسقون دا نافرمانی ده. الیوم یئس الذین کفروا نن ورځ ناامید دي هغه کسان چې کافر دي من دینکم د دین ستاسو نه، فلا تخشوهم نو مه یریږئ د کافرو نه، واخشون مه یریږئ زما نه. الیوم اکملت لکم دینکم او نن ورځ پورا کما کامل کما ستاسو دپاره دینکم دین ستاسو، واتممت علیکم نعمتي پوره مې که په تاسو باندې نعمت خپل، ورضیتو او خوښ مې که لکم الاسلام ستاسو دپاره اسلام دینن د جهاد ر دین نه. ومن استوره پس هغه څوک چې ډېر محتاجه شو فی مخمصة په لوږه کې د مردارې نه هم خوړی شي، غیر متجانفین لاسمن خو نه به یې دی میلان کوونکې ګناه ته، دا چې بیا ډېر وخوري ډېر به نه خوري بس دوره به وخوري چې دی به د مرګ نه بچي. نو چې دغه لږ یې وخوړه نو الله تعالی ورته معافي کوونکی دی. فإن الله غفور رحیم پس بېشک الله تعالی بخښونکی مهربان دی. یسألونک دي تپوس کوي ستا نه ای زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماذا احل لهم چې څه شی حلال دی دپاره، قل ته ورته وایه احل لکم الطیبات حلال دي ستاسو دپاره پاک خوراکونه. وما علمتم من الجوارح او هغه چې تاسو تعلیم ورکړه من الجوارح د هغه کسب زده کوونکو زناورو. کسب زده کوونکي زناور څه دي؟ لکه سپی شو، ښکاري سپی او مارغانو کې باز باخه هغې د تعلیم ورکړي خلک نو هغې بیا چې کوم څیز ونیسو نو امانت یې خپل مالک له رارسوي. مکلبینا په داسې حال کې چې تاسو ټریننګ ورکوونکي یې، تربیت ورکوونکي یې، تعلمونهن او تاسو ښیئ دي ته دغه زناورو ته مما د هغه نه علمکم الله چې ښودنه کړې تاسو ته الله تعالی، نو تاسو یې په ښکار باندې عادت کړئ، تاسو له امانت سلامت هغه ښکار رارسوئ. فکلوا نو خورئ تاسو مما د هغه نه امسکنا علیکم چې هغې نیولي تاسو ته ستاسو دپاره یې نیولي
واذکر اسم الله علیه یاد کړئ نوم د الله تعالی علیه په دغه کار باندې چې تاسو له راورسي او صاف کې شته نو چاړه پیرا کاګه ذبح کا او چې کله لګي نو بسم الله الله اکبر چې سپې ور لګي کنه بسم الله الله اکبر هغه ورولي نو کامانه دې لراوړو صاف کې ونه ته حلال کی او کنه هغه په خله کې زور ور کړو او هغه مرشیو نو بیا هم حلال واتقوا الله یریګه د الله تعالی نه ان الله سریع الحساب شک الله تعالی تلوار سره کوونکې د حساب کتاب دی اليوم احل لكم الطيبات نن ورځ حلال استاو د پاره پاک خوراکونه او طعام الذين وطعام داغه خلقو اوتل کتابه چې ورکړی شوی د ورته کتاب يهود او نصارا حل لكم دا حلال استاو د پاره داغي د لاسو ذبح یا خوراک دا استاو د پاره جایز دی او طعامکم استاو د لاس خوراک ان استاو د لاس یو سیستاو ذبح کړی حل لهم دا حلال داغي د پاره والمحصنات او هغه پاک دامنې بیبیانې من المؤمنات دا ایمان والو خذونه چې هغه حري دي یعنی او دارنګي او ویزي دي والمحصنات او هغه محصنات من الذين دا کسانونه محصنات اصل کې هغه زنانو ته وایي چې هغه په نکاح کې بندي والمحصنات پاک دامنې په نکاح کې بندي ښځې من الذين دا کسان اوتل الكتابه چې ورکړی شوی ورته کتاب من قبلکم مخکې ستاسو نه اذا اتیتموهن اجورهن کله چې تاسو ورکئ هغې ته هغه مهرونه د هغې محسنین نکاح کوونکي یې تاسو غیر مصافحین او نه یې تاسو بدکاري کوونکي ولا متخذي اخدان او نه تاسو نیونکي اخدان پټو دوستانو لره نو چې تاسو هغې له مهر ورکئ نکاح ورسره وکئ دا جایز دي ومن یکفر بالایمان هغه څوک چې انکار کوي په ایمان باندې یعنې په د دین اسلام په احکامو باندې په شرایعو د اسلام فقد حبط عمله یقینا برباد شه عمل ده وهو فی الاخرة من الخاسرین او یې به دی په آخرت کې د تاوانیانو نه